نبی علیہ السلام یو ورځ ناست دی، صحابو ته ارشاد فرمایي ای صحابو زه تاسو ته خبر در نه کم چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول خبره الله پاک مؤمنانو ته کومه کوي او د ټولو نه اول جواب به د مؤمنان الله پاک ته څه جواب ورکوي؟ نو صحابه جواب ورکوي د الله رسوله ولې نو موږ ته چې دی نو هغه خبر راکړي د دې په باره کې. نو نبی علیه السلام ورته فرمایي الله پاک به د قیامت په ورځ مؤمنانو ته خطاب وکړي، د ټولو نه اولنۍ خبرې به الله پاک د خپل مؤمنان بندګانو سره کوي. هل احببتم لقائي، آیا تاسو زما ملاقات هغه خوښوئ؟ آیا ستاسو سره زما د ملاقات شوق شته دی چې تاسو زما سره هغه ملاقات وکړئ، زما سره میلاو شئ؟ دغه مؤمنان به د ټولو نه اول جواب ورکوي نعم ای الله او موږ ستا د ملاقات هغه امید ساتو، ستا د ملاقات هغه شوق او تمه چې دی نه هغه ساتو. الله پاک به دې تپوس کوي لما ولې زما د ملاقات شوق او تمه ساتئ؟ تاسو د دې لپاره څه تیاری کړی دی، څه اعمال یې کړی دی چې زما د ملاقات په شوق کې یئ؟ دغه بندګان به ورته جواب ورکوي ای الله موږ ستا د مغفرت هغه امید ساتلو، مونږ دغه امید ساتلو چې ته به زمونږ ګناهونه هغه معاف کړې، زمونږ نیک اعمال به هغه قبول کړې، مونږ دغه امید ساتلو. الله پاک ورته به دغه وخت کې ارشاد وفرمایي ما ستاسو سره ستاسو د امید مطابق هغه فیصله وکړه، ستاسو مغفرت چې دی نه هغه ما نصیب کو.